بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زه خپل اوریدونکو ته د لیونی سپي په باره کې معلومات ورکول غواړم او د لیونی سپي په باره کې دا معلومات لږ ټایم به اخلي، ولې چې په دې کې زه به تاسو ته ډېرې خبرې ښیم چې لیونی سپی یا لیونی ځناور د هغې علامات څه دي، کله چې سړی وچیچلی شي د هغې څه علامات دي، کله چې دغه شي د بني ادم لکه یو څاروی دی او هغه لیوني سپي چلی د هغه پی د هغه د غوښې په باره کې به زه تاسو معلومات کول غواړم او د دې د ویکسینیشن په باره کې به زه تاسو معلومات درکول غواړم. د دې وجې نه دا ویډیو به لږ اوږده دي، خو دا ده چې په دې کې ډېر زیات معلومات دي. نن سبا بلکې په ګرمۍ کې او په ژمي کې سپي ډېر زیات لیوني کېږي او اکثر موږ له دا کیسونه ډېر زیات راځي چې یو کس یو هغه سپي چیچلی او موږ له راشي. اوس زه به تاسو ته د دې باره کې پوره معلومات درکړم چې بعض اوقات خلک یو روغ سپی وچیچي او هغه هم په هغې په باره کې ډېر زیات پریشان وي. اوس لیونی سپی چې دی هغه چې یو سړی وچیچي نو د هغې سره به سړی څه کوي. اول به زه تاسو ته وایم د لیوني سپي د مرض علامات څه دي. کله چې یو سپی دی او دته د لیونتوب علامات پیدا شو، لکه دته دغه وایرس بیماري وشوه، لکه کوم چې هغه ریبیز دته وایي، نو په دې کې یو خاص علامات پیدا شي چې هغې کې په هغې نه سړي ته اندازه لګي دا سپی ناجوړه دی. اوله خبره دا ده چې اکثر دا سپی د کور نه بهر وتی بل لیوني سپي چې چېرې چاته خو دا پته نه لګي، نو کیدای شي تاسو د زخم ووینئ چې په دې کې یو زخم شوی دی. یوه خبره. دویمه خبره دا چې د وخت سره سره به دی لکه دی به خوراک نه کوي او که خوراک کوي نو چې یو شی دی خوري نو دی به هغه لکه زیات جوی به لکه تیری به نه خو په دې خوله کې به شخوند ډېر زیات وهي. درېیمه خبره دا چې دا سپی چې دی د کې دوه علامات پیدا کېدی شي. یا دا ده چې دی به خاموشه کېږي، لکه دی به په کور کې سوري طرف ته خاموش ځای ته ځي او چې ایله څوک جوړي نو په هغه به حمله کوي، حال دا چې د کور سپی خو دا چل نه کوي. یا دی چې دا سپی به د کور نه وځي، دی به په مخه وځي او چې مخې له څوک راځي نو دی په هغه باندې حمله کوي، غوټه به کوي. دا د دې دوه علامات دي. که فرض کړه دا سپی په کور کې نو د وخت سره سره به دی بیا داسې په دله راشي د خولې نه به په مخه د لاړې ځي او دی به ودرېدی هم نه شي او داسې وخت به راشي دی به سټ هم نه شي ټینګولی، آخر کار دی به مړه شي. دا هم مړ کېږي. دی به دا د لیوني سپي یو دا علامات دی. او که د کور نه ووتو دی به هر څه چیچي. خو دا خبره یاد ساتئ چې هر لیونی سپی دی زیات نه زیات لس اته ورځې دی ژوندی دی، بیا مړ کېږي، دی ژوندی نه شي پاتې. لس اته ورځې دی ژوندی دی، بیا آخر کار مړ شي. او که ډېر ټایم پې ووختی شي نو 2 هفتې دی ژوندی پاتې شي، خو مري به لازما. بعض اوقات موږ له خلک راشي چېرته د کور کې سپی نو سپی خو چې کله دی خوراک کوي نو دی به نه چېړي، نو کله کله د خوراک په ټایم کې چېرته وړو چېړلی یا وړو هسې خفه کړی یا کور د مېلمانه راغلي په هغوی غوټه کړي، حمله یې کړي، نو دا خلک بیا په دې باره کې ډېر پریشان دي. اوس تا ته دا پته لري چې دا ستا سپی دی ښه ټیک ټاک دی روغ رمټ دی، خو داسې واقعیت طیب شو، داسې یو حالت پیدا شو چې یاره ده د حمله وکړله، خو لیکن دی داسې نه دی چې یاره د کور په بني ادم وچ په وچه حمله کړي. نو په دې کې هم یاره نه ده پکار. سپی چې لیونی د هغې نه مخکې د علامات وي نو که دی روغ رمټ سپی نو د کور سپی نو په دې کې هم مه پریشانه کېږي. دویمه خبره دا چې یو لاروی سپی دی، په لارې کې یو سړی وشو او د لارې سپی او بیا لاړ، په دغه کې به په دې کې بیا شک شبهه نشته دی، بیا به خامخا د دې لپاره ویکسین ضروري چې د دې کوم ستنې دي هغه به وهل ضروري. اوس داسې یو واقعیت دی چې یو سپی دی او هغه بلکل په ښکاره لیونی دی او یو قسم چې چلی دی بل هم چلی دی، نو دغه زخمي په کار دا ده چې دی فوراً هسپتال ته ورسي او دی 2 قسمه انجکشن یې وکړي. یو د موږ ایمونوګلابولین وایو چې په ته کې کم زهر دی چې فوراً هغه زهر ختم کړي، او بیا کوم چې د دې 4 انجکشني کورس دی 4 یا 15 هغه بیا په هغه طریقه باندې وکړي چې کوم په اوله ورځ دی، په 3مه ورځ دی، په 9مه ورځ دی، په 14مه وغیره. دا خو په هغې باندې په هغه ډبي باندې لیکلي وي د دې هغه طریقه کار. خو دا یو خبره یاد ساتئ چې کله تاسو ویکسین الی نو د داسې دوکان نه به یې اخلئ چې په هغې کې فریج وي او په هغې کې هغه په فریج کې پراته وي، او که تاسو واخلئ یا کور ته یې راوړئ نو په فریج کې به یې ږدئ خو بره په فریزر کې به یې نه ږدئ، لاندې د فریج نه لاندې چې کومې د فریج نه لاندې بلکل فریزر ته نږدې خانه د هغې د لاندې به یې ږدئ چې هغه چېرته فریز نه شي، خو ساتئ به په فریج کې چې دا ګرم نشي. ولې که فرض کړه تاسو ځان ته ویکسین وکړئ دا تاسو ګرم کړئ یا په دې دوکان نه واخلئ چې په هغې فریج نه یا PDR وخت نه او فریج ګرم پاتې کېږي نو دغه ویکسین اکثر کار نه کوي. نو له دې وجې نه د دې خبرې کې احتیاط کوئ. یو خو دا خبره وه. اوس د دې نه علاوه د لیوني سپي نه علاوه نور کوم ځناور دی چې دا دې کې دا زهر کېدی شي. نو په دې کې
دا زهر چې دی دا په ګیدړ کې هم کېدی شي. یو دا خاپیرکونه نه دي، دا خاپیرک چک نوم دا کېدی شي، دا هم یاد ساتئ. له دې وجې د خاپیرک نوم ځان ساتل پکار دي، خامخا ځناور چېړل نه دي پکار. دې نه علاوه بس فرض کړه یو نور ځناورو کې هم کېدی شي، خو دا نور ځناور چې دي دو لکه چیچل نه کوي، نو د دې وجې نه دوی چاته پته نه لګي غوا شوه فرض کړه یا بیزه شوه یا بل څه شی شو، دو لکه د چیچلو عادت نشته، نو د دې وجې د دو دغه چاته پته نه لګي دا زهر دو ته جوړ شوي. د دې نه علاوه اوس یو دغه دی لکه پیشو نوم کېږي، لکه د کور پیشو ده په هر چېرته خرړول شوې ده، د دې نوم کېږي. د دې نه به هم ځان ساتئ. او ښه دا ده چې کوم خلک افورډ کولی شي، نو پکار ده چې په کور کې پیشو ساتي یا سپی ساتي، نو هغو ته د دې چې کوم ویکسین وي پکار ده چې هغه ویکسین په 3-4 هزار یا 5,000 روپۍ به د هغې کورس وي. پکار ده چې هغه کورس ورته وکړي او خپل بچي او خپلوان دې ځان محفوظ کړي. دا ضروري ده. سبا ورځې له څوک په کور کې وچېږي او بیا ولې چې ما له داسې یو کس راغلی و چې هغه ځان یې پیشو ساتلې وه، او هغه یو پیره کله چې به هغه ډوډۍ خوړه دا پیشو ورته ناسته وه. کله چې ده ډوډۍ خوړه او دا پیشو ده له ډوډۍ ورکوله، دې پیشو ده په لاس حمله وکړله. دی څو ورځې په کور کې و، د عامه خبره وګڼله. بیا چې ما له هسپتال ته راوستو، نو سړي ما ته سره چې خبرې کولې، نو هغه ما پېژندو، خو د هغه انداز داسې و چې هغه زه حیران شوم چې یار دا سړي چېرته څه نشې کړی دی که څه چل دی. نو هغه کسانو ما ته دا وویل چې ډاکټر صاحب د خپلې پیشو چې چلی دی د هغې د وجې نه خفه دی، نو دا ځکه دا خبرې ګډې وډې دي. چې ما د هغه نور چیک معلومات مې وکړو، نو هغه ته علامات شروع شو چې کله علامات د لیونتوب د لیوني سپي ځناور د چیچلو وشي، نو بیا بچ کېدل د انسان ډېر ګران دي، ناممکنه دي. اوس زه به تاسو ته دا ووایم چې کله دا سړی داسې ځناور سړی وچیچي، نو د دې علامات څه دي؟ د دې علامات په انسان کې څه دي؟ لکه یو سړی دی هغه وچیچلی شو، نو په د دې علامات د یوې هفتې نه وروستو په انسان کې کېدی شي، 2 هفتې پس هم کېدی شي او په میاشتو کې هم کېدی شي. خو اولني علامات دا دي چې اکثر بني ادم نه هغه واقعیت هم هېر شوي چې یاره زه سپي چیچلی وم او ما ته اوس دا علامات شروع شو. نو ما داسې ډېر مریضان لیدلي دي. له دې وجې نه زه دا وایم چې په دې کې ډېر سوچ سمجھ د غټه هسټري د مریض د پوره هسټري اخیستل غواړي. لکه ما له یو مریض راغی د ډېرې لرې علاقې نه، او هغه ته ډېر تکلیف و، نو هغو خو تلو پېښور ته، خو زه په ایمرجنسي کیژوالټۍ کې زما ډیوټي و، نو هسپتال ته راوست چې دا تکلیف لږ کم شي. ما چې کله مریض وکړو، ما تالاسي چللی، نو هغه ما ته وایي چې زامن یې ما ته دا وایي چې ډاکټر صاحب د ده په زړه باندې ساړوبي ده. نو واقعي چې ما په کټ کې ولیدو، نو دی کله هغه سر ته به ته کله دې سر ته به راته، هغو دا وایي چې د خوراک ګړه ته هم نه کېږي، په سر یې درد دی، الټۍ وله هم ورځي. خو د ګرمۍ موسم و، پکې ډېر تېز چلېدو. نو هغه یو علامت په هغه کې دا و چې د پکې د هوا د هغه ساه بنده و، داسې سلګۍ به یې کول. ما چې کله هغه دا ساه ولیدو، نو زما شکر راغی چې یار دا سره د ریبیز خو دته نه دی شوی. نو هغه چې ما د هغو نه معلومات وکړو، نو هغه وایي چې نه ډاکټر صاحب داسې خبر نه ده، د زړه مرض دی، دی موږ پېښور ته بیا وکړو، بس فعلا د ساړوبۍ علاج وکړه. بیا هغه سړي دا خبره وکړه چې د ده نه 3-4 میاشتې مخکې ما لرګي چول او زه یو سپي چیچلی وم. بیا ما ته دا اندازه ولګېده چې همدغه سپي نه ده. بیا هغه دا وویل چې ما دا سپی وویشتو. سړي خبرې هم ټیک کولې، خو نور طبیعت خراب و. بیا ما د هغو زامن جدا کړلو، ما هغو ته دا وویل چې دی پېښور ته نه بیایي، د ده معاملات بله ده. دی تاسو یو ورځ دوی سهار کې نور د ده د بله علامت د دې دا هم دی چې کله موږ هغه ته اوبه ونیوې، نو بلکل د هغه اوبه نشو څښلی، بلکل دا مغی جام شو. دا دې ته وایي هایډروفوبیا، یو علامت د ده دی. کله چې موږ هغه ته اوبه ونیوې، بلکل هغه اوبه نشو څښلی. نو هغو زامنو یقین واخیست چې واقعي د معامله بل څه ده، او واقعي هغه بیا په هسپتال کې موږ داخل کړو، ورځ دوه وو بیا هغه وفات شو. نو زما د دې خبرې مقصد دا دی چې کله چاته ریبیز وشي، د 2 هفتو نه وروسته دته علامات شروع کېږي، او هغه به همدغه علامات چې د مریض به طبیعت خراب وي، ډوډۍ به یې ډته نه کېږي، په سر به یې لړي، کله ناکله داسې ګډې وډې غوندې خبرې به کوي، ګډې وډې، لکه سړی به پرې نه پوهېږي دا داسې چې خلک وایي نه ډیپریشن ورته شوی دی، دی به ګډې وډې خبرې کوي. او بعض اوقات دا مریض چې دی کله ناکله چې تیز هوا راشي، دی به هغه کې ساه نشي بیا اخیستی، او بیا دا چې هغه ته اوبه ورکوي، دی اوبه نشي څښلی. کله چې د ریبیز علامات شروع شي، نو دا یو دغه خبره ده چې بیا د دې علاج نشته دی. بس بیا دا ده چې مریض له چول نه دي پکار، دله موږ بیا سپورټیو ټریټمنټ کوو چې دی مطلب دا دی چې د ده تکلیف وي، که په ده جټکې راځي، که د ده مریض خلي، د ده انجکشن یې کول غواړي. او دا هم ده چې یو خبره دا ده چې کله ناکله دا مریض باندې به د داسې یو کیفیت دومره کېدلی شي چې دی دومره غوسه شي چې په چا چک ولګوي. نو له دې وجې نه هم احتیاط پکار دی. اوس د سپي په باره کې زه تاسو ته د چک په باره کې خبره شوه. بعض اوقات یو سړی دی لیونی سپي وخرړو، خو وایي خرړو، خو په ده باندې چاک ونه لګېد،
دا هغه لاړې دا هغه په دې روغ لاس باندې ولګېدې په دې ځای کې ولګېدې یا په خېټه ولګېدې خو هغه ځای کټ نه دی نو د دې نوم چاته ریبیز نه کېږي سرمن روغه ده او دا کټ نه ده که لاړې ولګېدې نو د دې نوم چاته ریبیز نه کېږي یا د دې نه هم نه کېږي چېرې سړی د لیوني سپي سره وجنګېد د دې نوم ریبیز نه کېږي یا د دې نه هم نه کېږي چې لکه زه به تاسو دا وایم چې فرض کړئ یو سړی دی هغه د ریبیز شوی دی او د هغه سره خلک کېناستل د هغه سره خلکو ډوډۍ وخوړه هغه لکه ناروغ دی هغه ته د ریبیز علامات نه دي شوي ناروغ دی او د ده سره خلک ناسته پاسته وکړه د ده سره کېناستو غاړه یې ورسره میله وکړله او دی ناروغ دی د ده هېڅ علامات نه دي شوي نو زه تاسو دا وایم چې د دغې نه هم چاته څه خطره نشته دی لکه زه په یو علاقه کې زما ډیوټي وه او په یو علاقه کې یو هلک و هغه دغه شانتې د لیوني سپي علامات ریبیز هغه ته شوی و خو په درېیمه میاشت په څلورمه میاشت هغه ته شوی و خو خلکو ته دا پته و چې دی اندازه ولګېده چې هغه سپي چې چل و د هغې نه پس درېیمه څلورمه میاشت پس ورته شوی و نو څلور میاشتې د سره چا ناسته پاسته کړې ده هغه ټول دنیا را روانه و هسپتال ته چې یاره موږ انجکشن یې کوو هلته چې هغو ته د انجکشن هېڅ ضرورت هم نه و اوس فرض که یو سړی دی هغه ته ریبیز هم ښکاره شوی دی ته ورسره لاس میلاو کړو تا ته ریبیز نه کېږي تا د هغه اوږې سره لاس وجنګو د هغه سره ریبیز تا په ډډه واړو تا ته ریبیز نه کېږي ته ورسره وجنګې البته ته یې وچیچلې یا مطلب دا دی چې هغه لاړې ستا په د ګوتو دا اکثر دا ځایونه د انسان زخمي دا پټونه کړي هغه لاړې په دې ولګېدې د هغه او مطلب دا دی چې تا ته د هغې تا ته پته ولګېدې د هغه لاړې ستا په دې زخمونو ولګېدې نو بیا تا ته امکان کېدی شي خو دا نه چې د روغ سړي سره تا لاس میلاوې کېنې پاسې ډوډۍ ورسره خورې بلکې زه تاسو دا وایم چې د هغه جنازه چا وړې وه هغه خلک هم راتلل او یو وهم و دا وهم هم ډېر خراب څیز دی نو زه به تاسو ته وایم چې په هغې کې زموږ سره چې کوم سرکاري انجکشن د لکه ورکو انجکشن موږ هغه سره د هغې ډېر بهترین استعمال وشو که موږ خلک کول خلک نه پوهېدل نو زه تاسو ته دا وایم چې په ځان باندې داسې وارخطۍ مه راولئ دا په دې خبرو ځان پوه کول غواړي بله خبره دا ده چې فرض که اوس یو سړی دی هغه لیوني سپي وچیچو نو تاسو د هغه هسپتال ته بوځئ په وخت باندې هم پکار ده چې تاسو په هغه ډیټال صابوني یا ډیټال اوبه دا ده چې خپل لاس تاسو په ګلاوز کې بند کړئ د هغه زخم وینځئ د هغه زخم وینځئ او صفای کوئ او فورا که د ده نږدې زخم یا په سر کې چیچلی یا په اوږه یې چیچلی لکه سر ته نږدې زخم وي نو بیا پکار ده د ایمونوګلابولین ولګي چارې کېږي او که په خپه کې چیچلی دومره ضرورت نشته د خپه یا زنګون نه په ښکته یا هغه دومره خطرناک نه وي خو چې په سر کې چیچلی یا لاس او په اوږو کې چیچلی نو ایمونوګلابولین انجکشن دی هغه ورته وکړي او د هغې نه پس کوم چې ویکسینیشن دی 4-5 انجکشن هغه ورته شروع کړي خو دا ده چې که فرض کړئ یو سړی دی او د هغه چار نه کېږي د ایمونوګلابولین نو بیا خو پکار ده چې دغه انجکشن یې ورته وکړي خو بیا دوی یاره نه کوي الله باندې توکل ساتي دا خو د دې خبره شوه اوس زه تاسو ته دې خبرې راځم چې یو سړی دی او هغه ته دا پته ولګېده چې ده لیوني سپي چیچلې وه او بیا مړه شوه اوس دې خلکو د دې په اسکل دا میاشت ژوندی وه 2 میاشتې به ژوندی وه یا د دې وروستو هغو ته پته ولګېده چې دا چا ورته حل وي چې یاره دا غوا بهر ته ګرځېده او لیوني سپي دا هم چیچلې وه او واقعي زخم پکې و خو دوی ته دا پته نه وه دوی دې خوږ شوې ده خو که دې خلکو دا پی فوټ کول اسکلي که نه نو بیا هم د خطرې خبره نشته دی فوټ کول اسکلي نو د خطرې خبره نشته خو دا ده چې موږ خو خامخا پی فوټ کوو بیا څکو ولې چې دا جراثیم د فوټ کېدو سره مړه کېږي البته اوس یو سړي دا کتل چې یاره د دې غوا لاړې وې او هغه مطلب دا چې د خوراک پسې لګېدلې وې او خوراک چا استعمال کړی نو بیا پکار دی د ویکسینیشن وکړي که فرض دا غوا مړه شوه او حلاله شوه او بیا دا غوا د دې خلکو غوښې وخوړې نو که فرض دا ظاهره خبره موږ خو کوو غوښې او په هغه کې دا جراثیم مړه شي نو خو کېدلې غوښې هم د خطرې خبره نشته دی خو دا یوه خبره ده چې لکه فرض کړه یو سړي ډېر شک دی نو ویکسینیشن دې وکړي که شک یې دی نو ویکسینیشن په ویکسینیشن کې زه به تاسو ته یو فایده وښیم د دې ویکسینیشن دا فایده ده چې نن تا ویکسینیشن وکړو نو ته د کاله پورې که لیونی سپی څوک چیچي او که هر سیکنډ دی محفوظ شو او چې کله د لیونی سپی څوک وچیچي یا داسې لیونی ځناور سړی وچیچي نو بیا دې 2 انجکشن یې وکړي او بیا محفوظ دی نو زه چې کوم خلک
د سره اوسره ډیر کار او دغه سره په کار دی دا ویکسینیشن وکړي. نو که فرض کړو سړی د ما ډیر خلک لیدلي دي چې هغه هم دغه د غوا د غوښې خوړلي دي او ښه خټکول یې خوړلي دي، البته مازغونه د دې نه ځان ساتل پکار دي، د سر نه ځان ساتل پکار دي، البته څوک د غوښې کټکې را کټکې نو هغه له دا پکار دي چې احتیاط کوي، لاسونو ته ګلاوز اچولي او دا غوښه ولا کټ را کټ کړي. البته که د هغه لاسونه جوړې نو هم څه د خبر نشته، خو احتیاط پکار دی چې ګلاوز د اچولي. بلکې په فارن کنټریز کې چې څوک د غوا د میخو د غوښو کار کوي نو هغه ګلاوز اچول، زموږ وطن کې خدا چل نشته دی. نو که کم کسانو چې غوا کټ کړي دا کټ کړي او دا کړي نو پکار دی چې هغه ویکسینیشن وکړي. او چې خټکېدل غوښه خوړلې نو زه دا وایم چې څه د خطرې خبره نشته دی. او که څوک شک کوي نو ودې کې 4-5 هزار روپۍ د ویکسینیشن دی، ودې کې دغه په مستقبل کې دغه ته فایده رسوي. دا ویډیوز ما لکه د مفاجعه مې لپاره جوړ کړلو او موږ له دا پکار دی چې دا موږ په بار بار واورو. ولې دا خبرې اکثر سړي نه یریږي، ولې دا یو غټ تقریر دی، نو په بار بار اورېدل پکار دي او دا شیر کوي چې یاره خامخا خلک په دغه کې په شکونو کې نه مبتلا کېږي. ولې چې دا روغ سپي اکثر خلک وایي چې بچو له وچ وچستنې وایي، نو که چارې کېږي خو ډېره ښه ده. خو ما لیدلي دي چې بیا په جوماتونو کې چنډې ولا غواړي چې اوس روغ سپي د خپل کور سپي چې چلی دی، د ګاونډي سپي چې چلی دی، داسې چل کوو روانۍ کوو او وایي جو او سپی روغ دی، په کوم دغه علامات نشته، د لیونتوب او د بیمارۍ علامات نشته، ښه خوراک کوي، روغ رمټ دی، کیني پاسي لکۍ وهي اخوا ځي دې خوا ځي، علامات یې نشته دی. نو بیا ولې خامخا چنډې کوئ او بچو له یو له دوه له درې له ستنې وهئ؟ نه داسې مه کوئ. ځان ښه دغه ساتئ، په دې معلوماتو اپ ټو ډیټ ساتئ او په بار بار یې اورئ. او خیر دی د پوهه سړي دی، ستاسو خواوشا کې پوهه ډاکټر دی، پوهه کس دی، هغه نه به کوم مشوره کولی شي. دا ویډیو شیر کړئ او خپل کمنټس او لایک پې کوئ، پازیټیو کمنټس کوئ، د هغه نه ماته اندازه لګي چې خلکو ته څومره فایده رسي. ډېره مهرباني، السلام علیکم.